تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د صلح حدیبیه نفس چې مسلمانانو ظاهرا هغه یو کمزورتیا محسوس کوله او د صلح حدیبیه په وجه باندې مسلمانان خپو او غټه کمزورتیا خبره پکې دا وه ظاهرا تور چې مسلمانان د مکې معظمې نه مدینې ته راشي موږ ورته واپس کوو او چې زمونږ نه څوک ورشي نو دا به ورته نه واپس کوو. نبی علیه السلام په هغه موقع باندې هم ویلو زمونږ نه څوک لاړ شول او مرتد شو موږ کیسه کوو بیا او داسې څوک نه دي شوي چې هغه د مدینې نه مکې ته واپس راغلی مرتد شوي دي او چې کوم مسلمانان د مکې نه مدینې ته راغلل الله پاک هغوی له لاره راویستله او هغه لاره دا وه چې هغه لاړل د دریاب په غاړه کېناستل د ابوالبصیر په قیادت کې او د هغوی د وجې نه خو د مکې خلک راغلل ویل زموږ معاهده بس دا شرط یې لرې کویلو دوی د راځي په مدینه کې دي اوسېږي دا هغه عزت والا او مرتبې والا خوشحالۍ والا خبره وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم د حدیبیه فیدې شروع شولې تر دې وخته پورې چې نبی علیه السلام تقریبا 19 کاله تبلیغ کړی و. په دې 19 کاله تبلیغ کې د نبی علیه السلام سره 3000 مسلمانانو خو حدیبیه چې کله وشو صلح وشوله د مکې خلک به مدینې ته راتلل د مدینې خلک به مکې ته تلل بیا ځکه روغه وه یو بل ته به یې څه نه ویل دا د مکې معظمې خلق خو مخکې سوچ دا و چې دا مسلمانان زناور دي او بس دا خلک رانشي خوري بس دهشتګر غوندې دي او دا بس کافر رانشي ولالۍ او داسې کوي د کافرو په ذهنونو کې د مسلمانانو متعلق یو داسې سوچ و چې هغه د مسلمانانو انسانان نه ګڼو یا زناور غوندې دي چې کله دوی مدینې ته راتلل شروع شول د مسلمانانو تقوا یې وکتله پرهیزګاري یې وکتله د الله خوف یې وکتلو د هغوی دینداري وکتله بیا به د مکې مدینې مسلمانانو مکې معظمې ته هلته به د هغوی هغه عبادتونه په حرم کې وکتل د مسلمانانو سره عادت شولو او داسې اپنایت او روغوالی پکې راغی یو بل سره مخته شولو د دې یو بل سره د نږدېوالي په نتیجه کې د مسلمانانو تعداد یکدم 10,000 ته ورسېدلو دومره ډېر خلک مسلمانان شولو. دا د صلح هغه فایده وه چې روغه کله وشوله د یو بل سره سم نه یو بل سره ناسته پاسته راغله د یو بل د خوی عادتونه خبر شولو هغه ویل دا خو ډېر ښکلي خلک دی کافر وویلو نو آهسته آهسته خلک مسلمانان شولو. د مسلمانانو تعداد د نبی علیه السلام 2 کاله کې دننه په 19 کاله کې 3,000 او په 2 کالو کې 10,000 ته مسلمانانو تعداد ورسېدل. دومره لوی فایده د صلح حدیبیه وکړله. بل اهم فایدې دا وه چې الله تعالی په قرآن شریف کې ویلو چې لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله فرمایل زه د مسلمانانو نه خوشحاله شوم راضي شوم ولې په مرګ باندې بیعت کړی شوم به ځان مړه کوو د عثمان ابن عفان بدل بالو. د الله پاک رضا د ټولو نه غټه کامیابي وه و مسلمانانو په دې باندې خفو چې عمره هم نه ده کړې نو الله پاک ورته وویلو لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. الله فرمای ورته خوب برته رښتیا کومه نبی علیہ السلام خوب کتلی و
چې عمره مې کړې ده ویل خوب به رشته کېږي او بلکل به ځئ او عمره به کوئ څوک به سرونه خرئ څوک به یخته واړه کوي او دا فتح او غلبه به مسلمانانو ته الله په دې شکل کې ورکوي واقعي نبی علیه السلام په بل کال باندې په بل پر روان کال کې نبی علیه السلام تللی دی صحابه کرام ورسره دي عمره ادا کړله سرونه وخرول او نبی علیه السلام ښکلې امنیت سره د ښکلې طریقې سره واپس بیا په دیني منورې ته رالل نو الله پاک مسلمانانو ته وویلو عمره به کوئ که ستاسو د عمرې نه کولو باندې خفګان دی نو که څه کال ونه شو کال له به کېږي په قرآن شریف کې ورته وویلو او بیا په دې خبره هم خفګانو مسلمانانو ته چې په لیکلو کې د محمد صلی الله علیه وسلم نه رسول الله کټ کړی و الله فرمایي دوی د کټ کړی په قرآن کې لیکم چې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول الله دې کټ کوي کنه الله وايي ما په قرآن کې ولیکلو تر قیامته پورې به خلک وایي چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک رسول الله او بیا د صحابو صفت کړی دی چې والذین معه اشداء علی الکفار د دغه پیغمبر مرګري دا د کفر په مقابله کې ډېر سخت دي کافرانو سره نرم رویه نه ساتي رحماء بینهم صحابه کرام په خپل منځ کې ډېر نرم دي ډېر نرم دله دي او ډېر محبت کوونکي دي یو بل سره د صحابه کرامو صفت تا و د یو بل سره ډېر نرمۍ او د مینه محبت ښکلی ژوند تېر کړی دی صحابه کرامو او بیا الله تعالی فرمایل دا دومره ښکلي خلک دي بسیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دې صحابو د مخونو نه رڼاګانې خیږي دا مخونه داسې پړقېږي او دا د دین اثرات چې کوم خلک منځونه کوي دینداري پکې چې د هغه تک تورم وي او هغه د شکل په لحاظ سره بل شانتي وي خو الله پاک د هغه په مخ باندې د عبادات اثرات ښکاره کوي او چې کوم خلک د ظاهره ډېر ښکلي وي او چې عبادتونه نه دي د هغه د مخ نه سپېرهتوب معلومیږي نحوست معلومیږي بیا الله وایي د صحابو مخونه داسې پړقېږي او ته چې ګورې تراهم رکعا سجدا دا به په عباداتو کې مصروف به وي چې ګورې صحابه کرام په مانځه باندې به ولاړي چې ګورې په مانځه باندې به ولاړي واقع د صحابه کرامو دا ډېر ښکلي صفتونه او الله تعالی فرمایل چې د دې صحابو مثال داسې دی چې یو زمیندار فصل وکري یو تیغ راوخیږي او تیغ نیغ شي او بیا هغه بوټی شي او د بوټي نه پس په هغې کې وږي وشي او په یو وږي کې بیا دانې وشي زمیندار چې دی خوشحاله کوي او هغه فصل سمسور شي نبی علیه السلام ته الله فرمایي د صحابو دا جماعت مخکې ډېر لږو او دا به لوی ډلې ته او لوی جماعت ته رسیږي او د الله پاک دا وعده ورسره بیا وه چې نبی علیه السلام کله د دنیا نه تللو که نه 1,40,000 صحابه کرام مسلمانان د نبی صلی الله علیه وسلم سره موجود 1,40,000 مسلمانان موجود بیا دومره لوی تعداد سره د صحابه کرامو تعداد بیا رسېدلی و او ډېر ښکلي و پاکیزه ښکلي خلک و د هغې تعریف چې دی قرآن شریف دې وجې نه کړی دی د صحابو سره زموږ مینه دا ضرور ده د صحابو احترام دا په موږ باندې لازم دی د صحابه کرامو قدر دا په موږ باندې لازم دی د دې وجې نه د علماو وینا دا ده چې کومو صحابو نه غلطیانې شوي که صحابه پیغمبران نه وو هغو نه غلطیانې شوي دي انسانان دي خو د هغو غلطیانې په عام مجلسونو کې ذکر مه کوئ انسانانو لکه هغه جنګ جمل شوی دی یو لوی جنګ شوی دی د معاویه رضی الله عنه د عاجر په خپل منځ کې شوی دی د دې عامه تذکره داسې مه کوئ ځکه دې سره د صحابو وقار او عزت د خلکو په زړونو کې کم نشته که دا غټې مرتبې والا خلک دي نور علمي لحاظ سره زموږ په کتابونو کې د صحابه کرامو د ګناهونو د هغوی د غلطیانو خو ښه صفت یې دا و چې غلطي به ترې وشوله نبی علیه السلام ته به راتلل وی غلطي رانه شوې ده او د الله رسوله ما باندې سزا واخېده نبی علیه السلام یو کس راغلی دی د خپلې غلطۍ ذکر یې کړی دی ورته ویل د مانځه ټیم دی چې مونځ وشي بیا به ګورو چې مونځ وشولو ویل مونځ یې وکړلو ویل ویل ځه
د مانځه په وجه باندې د ګناهونه الله پاک معاف کړي دي. ځه هغه دا اقرار دا یو غټه خبره او دا اقرار چې مونځ دې کړی دی بس لاړ زه اوس. ځکه د وړو ګناهونو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم انسان اودس کوي که نه اودس د اودس په وجه باندې نبی علیه السلام حدیث دی غالبا ابو هريره راوي دی چې انسان دا مخ وینځي که نه نو دا مخ د سترګو ګناهونه واړه ګناهونه د پوزې د غوږونو د مخ د خولې دا ګناهونه د دې اوبو سره الله پاک ختم کړي د مټ ګناهونه د وینځلو سره ختم شي د خپوغه ختم شي دا د اوداسه سره الله پاک د وړو ګناهونه ختمي تر دې پورې چې د نکونو نه والا د غلطیان الله پاک راوباسي. غټو ګناه لپاره خو توبه شرط دی واړه واړه غلطیان د انسان نه کېږي دا دې سره ختمېږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي څوک جومات ته روان دی او جومات ته یو قدم دی یو خطا ته الله معاف کوي. دیو جن طریقه کار دار جمعات ته په قلار راځي منډي بنه وای قدمونه ډیر والا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ته قدم اخلي ستا یو خطا معاف کیږي او یو درجه دي د مسلمانۍ چوتي منزل دراتللو انسان مستراد دومره غټ ثواب دی دا شنه دا موږ نه دا ډیرو نیکو یو من بعد او دس په ورلکه او ځان به برابر او راضي به ورته او مانځه ته بناسته کې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم خلکو سب د مانځموز وکړو د بل مانځه په انتظار باندې وي دا هم مؤمن د پاره د مغفرت او د مسلمانۍ یو لوی خبره ده. یو مونږ وشولو او د بل مونږ انتظار به کوي د سکولونو چې په جومات کې ناستي جومات کې نه ضرور نه ده ډېره سهار مونځ مې کړی دی ماسپښین مونځ به انشاءالله کومه او ډېره اذان به کپړې به صفا ساتم دا تیاري ده کپړې ماسپښین مونځ به کول غواړي کپړې رانه خرابې نه شي دا چل ونه شي هر ټایم څه دی څه ټایم باندې جمع کېږي دا ټوله خبرې دي د مسلمانۍ دا ټولې طریقې دا صحابه کرامو کې ډېر ښه انداز باندې وي. بهرحال د نبي علیه صلات وسلام صحابه کرام په صلح حدیبیه باندې د هغې شرح صدر و بیا خوشحاله و اثرات مسلمانان وکتل. دا سره چې برونه ما ویلو نن بیا وایم او هغه دا چې کم خلکو په دین نه پوهېږي نو هغه وایي چې نبی علیه صلات وسلام دلته اوس چې په دنیا کې ځینې خلکو مسلمانان ملکونه مسلمانان مجاهدین رانشي کافرو له ورکوي او د هغې ثبوت پیش کوي چې نبی علیه السلام ابو جندل ورکړی ابوالبصرې چې ورکړی موږ ظالمانو نبی علیہ السلام ته خو الله پاک ویلو تا ته چا ویلی دي صلح حدیبیه ده الله پاک په اډر شوی وه عمر فاروق د الله رسول ته راغی او د الله رسول ته به د معاهده باندې احتجاج کولو نبی علیہ السلام ته فرمایي عمره ما ته الله پاک وینا کړې ده او الله پاک به چرتم پیغمبر نه خرابوي به صلح حدیبیه ده الله پاک په وینا شوی وه تا ته چا وینا کړې ده او دغه شرطونه پیغمبر علیہ السلام ته خو پیغمبر نه دویمه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د کافر سره معاهده کړې وه اوس چا را معاهده کړې ده چې لکه مسلمان برانې سمو د تا معاهده خو لږ وښیه که نه او چې تا معاهده کړې ده او تا به هم شرطونه ښودي دي کافر ستا شرطونه مني که نه مني تا د هغه سره معاهده ده او تا ته هم څه خبرې غوښتې دي ستا شرطونه برابر کړي دي د مکې معظمې خلکو کافرو خو به چې د مسلمانانو سره معاهده وکړله یو ذره بر به پکې تبدیلي نه کوله بلکل خبره به منودله د دې زمانې کافر خو د بدماشان دي نو ته ورسره یې زما سره معاهده ده او چې هغه کوم معاهدې کړي یو خبره نه برابروي. بهرحال دا معاهدې غلطې معاهدې دي بلکې علما ورته دې متعلق لیکلي دي چې دا یو خاص واقعه وه په دې واقعه باندې به خلک دا خبره نه قیاس کوي به چې مسلمانان به رانیسي او کافرو له به یې ورکوي بلکې د علماو اجماع په دې باندې د امت اجماع ده په دې باندې چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي که چا د کافر سره مدد د مسلمانان په نیولو کې او د هغه په جاسوسۍ کې وکړلو چې مسلمان جاسوسي کوي او مسلمان نیسي او کافر له ورکوي دی مرتد دی او د اسلام نه بهر د کافر دی. د مسلمانانو تقریبا اجماع ده په دې باندې د
دا کافر سره په دې طریقه مدد کول چې مسلمان ولا ورکول یا په مسلمان باندې سیډي کول په مسلمان باندې داسې طریقې سره هغه اطلاعات ورکول چې هغه کافر ته فایده ورکوي مسلمان پورته کوي یا مسلمان وجني دا حرام دي ګناه ده په اجماع ده د مسلمانانو ودا زموږ د مسلمانانو د پرویز مشرف هم دا ویل او کله ناکله زموږ د الواخواران مولیان هم دا خبره کوي په میډیا باندې چې کومه موږ ته درباریان یې سبق دی نه دی ویلی ناظرم نه درځي نوم دی غټ دی زموږ د سعودي عرب د بادشاه نوم همداسې وي کریلګاړی خادم الحرمین الشریفین څومره غټ نوم یې دی نوم یې چې وګورته ښکلی نوم دی ایمان پکې یو زر رابر ایمان پکې ولې امریکې ایجنټان دي را ټول خلک حکمرانان بهرحال د حرم خدمت پکې خو حرم د عرب هم ډېر خدمت کوي ښه د حرم د وجې نه د عرب عزت جوړ دی نو داسې ده چې دا کله ناکله هم خلک دوکه کوي دا خبره مې ځکه وکړله چې مسلمانانو ته د دې خبرې اسلام هر یو شي وضاحت ښودی دی او د مسلمانانو د اسلام کلیات ښودي نه چې بس لمونځ او دست مسواک دا پکې شته نور پکې څه نشته دی ټولې خبرې پکې شته دی خو زموږ د مسلمانانو ناپوهتیا نه پوهېږو بهرحال دې نه پس د نبي علیه السلام صلح حدیبیه تقریبا د دې خبرې تقریبا ختمې شولې دې نه پس به بیا د مکې معظمې خبرې راځي بل یو وفد راغلی دی او غره پټه حمله کړې ده او بیا د خیبر جنګ ځکه مخکې خو د مکې معظمې د مشرکانو د مسلمانانو خپل منځ کې جنګ و اوس د کافرو سره مشرکانو سره روغه وشوله دې نه پس د مسلمانانو یهودو ته مخه کېږي به د خیبر جنګ به کېږي د خوا شیانو ایستلي خو په خیبر کې پراته و دې نه پس به د مسلمانانو مخه یهودیانو ته شي بیا لکه د کافرو سره روغه وشوله د مشرکانو سره صلح شوه دا د مسلمانانو هغه واقعات دي چې دا هغه وخت کې دا اعصابي جنګ و توره نه چلېدله غشي نه چلېدل اعصابي جنګ و نبي صلی الله علیه وسلم وګټلو صحابه د اعصابو لحاظ سره مسلمانان ډېر مضبوط و اعصابي جنګ یې وګټلو مسلمانانو د صلح په شکل کې نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا